السلام علیکم ګرانو کتونکو کیسر خان یوسف زئی تاسو په خدمت کې حاضر دی د یو نوې ویلاګ سره. ګرانو کتونکو وزیر اعظم عمران خان صاحب پرون د خیبر پښتونخوا دوره کړې وه. په دې دوره کې هغه د گورنر او د وزیر اعلی سره ملاقاتونه کړي دي. بیا د هغې نه وروستو د وزیر اعلی او د خپلو پارلماني ارکان چې کوم دي ممبران د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی هغې سره ملاقاتونه کړي دي. دې ملاقات کې شو او په دې ملاقات کې عمران خان صاحب کومه یو خطرناکه خبره وکړه دې باندې به خبرې کوو. دغه شان د پنجاب د وزیر اعلی د عثمان بزدار خلاف وزیر اعظم عمران خان صاحب ایکشن اغسته دی. هغه سره داسې ایکشن اغسته دی څه به کیږي په دې باندې به خبرې کوو. ګرانو کتونکو خو د دې نه مخکې که تاسو زمونږ د دې قسمه خبرونه ځان خبر ساتل غواړئ نو زمونږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او د غنټۍ نشان دباو کړئ. ګرانو کتونکو راځو خپل موضوع ته. ګرانو کتونکو پرون چې وزیر اعظم عمران خان صاحب کوم د صوبه خیبر پښتونخوا دوره کړې ده په هغې کې د هغې ملاقاتونو چې کوم ویډیو او کوم تصویران راغلي دي نو د هغې تصویرانو او د ویډیو نه پته لګي چې د عمران خان صاحب په مخ باندې مایوسي خوره ده. د دغه ارکانو هم چې کوم دي نو هغه مایوسۍ په مخه کړي دي. وایي چې په دغه ملاقات کې د 1400 کسانو د کم ایم این ای او ایم پی ایس چې وو د خیبر پښتونخوا هغه په دې ملاقات کې شرکت نه دی کړی. په دې شرکت باندې عمران خان صاحب ډېر زیات غوسه او خپه او وایي چې ډېر زیاتې خبرې ایم این ای او ایم پی ایس ته کړي دي او دا د سینټ د الیکشن دپاره کوم ملاقاتونه چې وو د هغې باره کې وزیر اعظم صاحب دغه حالات معلومول. چونکې په خیبر پښتونخوا کې نوخار کې چې کوم سیټ باندې پی ټی آی شکست خوړلی دی دا په 2013 کې هم پی ټی آی ګټلی او په 2018 کې هم پی ټی آی ګټلی و لیکن په دې کې دا سیټ هغې بایله شو. د دې نه اندازه لګي د پرویز خټک صاحب او دغه د هغې هغه رور چې کوم دی لیاقت خټک صاحب دی که څه نوم دی د هغې په پارټۍ کې اختلافات دي هغه د وزارت نه هم لرې کړی دی. لیکن ګرانو کتونکو دغه سه په پنجاب کې یعنی په ټول ملک کې چې کوم ضمني الیکشن وشو هغه ته میډیا او پی ټی آی یا اپوزیشن بالکل د جنرال الیکشن په شان توجه ورکړې وه او دې ته د خلکو غوږ و. لیکن په جنرال الیکشن کې په ضمني الیکشن کې په ټول ملک کې دغه 98 سیټونه پی ټی آی په هغې باندې شکست وخوړو. نو همدا وجه ده ګرانو کتونکو چې پرون په خیبر پښتونخوا کې کوم ملاقات وشو نو په هغې کې 14 ایم این ای ایم پی ایس چې کوم دی چې پکې شپږ ایم این ایز هم شامل دي هغه ملاقات لا د وزیر اعظم صاحب رانلو او دغه اجلاس کې هغې شرکت ونه کو. نو ډېر خلک میډیا د دې نه دا خبره ده کوي چې په پی ټی آی کې په خیبر پښتونخوا کې بغاوت دی او دغه کسان چې کوم ایم این ای ایم پی ایس دي دا د پی ټی آی خلاف شوي دي او داسې ښکاري چې د سینټ په الیکشن کې به دغه خلک دغه کسان چې کوم دي دا به ووټ بل طرف ته ورکوي. ګرانو کتونکو دا ولې کیږي دا ځکه داسې کیږي چې عمران خان صاحب سیاست کوي او جمهوریت په جمهوري ملک کې کوي لیکن فیصلې د هغه د ډکټیټر په شان وي. نو ډکټیټرشپ دلته نه چلیږي ځکه چې د سینټ په الیکشن کې تاسو وکتل چې نورو پارټو باقاعده درخواستونه د خپلو کسانو نه وغوښتل چې څوک د سینټ په الیکشن کې انتخاباتو کې د حصې اخیستلو خواهشمند دي هغه درخواستونه ورکړو او بیا پارټو د هغې انټرویوګانې وکړې او د کور کمیټۍ د خپلو پارټۍ د قایدینو په مشوره باندې هغې خپل ټکټونه جاري کړو. لیکن د دې په خلاف په تحریک انصاف کې داسې ونه شو. تحریک انصاف کې
نه د چا نه درخواست وغوښتی شو، نه چا سره صلاح مشوره وشوه، بلکې عمران خان صاحب هغه ټکټونه په خپله خوښه په خپله مرضی باندې هغه کسانو ته ورکړو چې چاته هغه غوښتل، او دغه شان دا کسان یو قسم مسلط کړو. لہذا چې په پارټۍ کې خبرې په مشوره سره کار یا فیصلې په مشوره یا په دغه سره نه کېږي، نو د داسې پارټۍ کې بیا خلک تنګي او هغوی دغه لیډران خپي. لہذا په دغه وجه دا چې د سینټ الیکشن کې ډېره د دې خبرې امکان موجود دی چې پی ټی آی ډېر سخت شکست سره مخ کېږي. نو دغه خلک چونکې سیاسي خلک ته الیکټیبل خلک ته هغوی د عوامو په نبض پوهېږي، نو د عوامو رخ ته ګوري. چونکې په ضمني الیکشن کې په ټول ملک کې په دغه 8-9 سیټونو کې یو سیټ هم پی ټی آی ونه ګټه، نو په دغه وجه هغې خلکو ته دغه الیکټیبلز خلکو ته دا پته ولګېده چې د پی ټی آی دور اوس نه دی او خلک د پی ټی آی نه اوړېدلی دی، خلک پی ټی آی ته ووټ نه ورکوي، نو راتلونکي الیکشن کې هغوی ځان له بل ځای ګوري. بل طرف ته پیپل پارټۍ یا نورو پارټو هغې خلکو ته دغه کړی دی چې که چېرې تاسو د سینټ په انتخاباتو کې موږ له ووټونه راکړه، نو موږ خیر دی که تاسو پارټي وباسي، موږ به راتلونکي جرنل الیکشن کې به تاسو له سیټ درکو او تاسو له به ټکټونه درکو. نو هغې ته یو سیف پیکیج میلاو دی، نو دا هم یو وجه کېدی شي. نو په دې وجه په پنجاب کې چې موږ کومه خبره کوو، د پنجاب کې عثمان بزدار خلاف چونکې هغوی د پنجاب سیټ د ډسکا او د وزیر آباد سیټونه هم هغوی بایله، نو په دې باندې وزیر اعظم صاحب خفه دی او ښکاري داسې چې وایي چې د سریلنکا د دورې نه وزیر اعظم صاحب واپس شي، نو د عثمان بزدار خلاف به څه ایکشن اخلي او هغه ایکشن دام کېدی شي چې د وزارت نه لرې کړي د چیف منسټر نه، او که دغه ونه شي نو بیا به یو بل سړی د هغه په دغه باندې کینی، د هغه په سر باندې چې هغه د هغه کړي نگرانی وکړي. لیکن دغه شان د خبره چې موږ کومه کوله چې هغه کومه خطرناکه خبره وه چې وزیر اعظم صاحب پرون په خیبر پښتونخوا کې د دغه وزیرانو او د پارلماني ارکانو ممبرانو د اجلاس په دوران کې کړې ده. وایي چې وزیر اعظم صاحب په دغه ډېر غوسه او ارکانو او ممبرانو ته ډېرې په مخ خبرې کړې دي او ورته وایي چې سیاستدانان خرڅېږي، سیاستدانان غله دي، سیاستدانان داسې دي، سیاستدانان هغسې دي. لہذا هغه خلک ډېر مایوسه دی او په دې باندې وزیر اعظم صاحب ورته دا خبره هم وکړه کوم چې په خبرونو کې او په میډیا او په صحافیانو کې خوره ده. نو وایي چې ډېره سخته خبره دا کړې ده چې وزیر اعظم صاحب په هغې کې دا هم ویلي دي چې که زه په دې پوه شوم چې د سینټ الیکشن موږ بایلو او په سینټ الیکشن کې موږ ته شکست راځي، نو زه به اسمبلی هم ختم کم او زه به هر څه ختم کم، حکومت به هم ختم کم. دا هغه سخته خبره وه کومه چې وزیر اعظم عمران خان صاحب پرون کړې ده. لہذا په پارټۍ کې په تحریک انصاف کې دا سوچ هم شروع دی او هغه ته دا مشورې هم بعضې کسانو ورکړي دي چې که چېرې د سینټ الیکشن موږ بایلو، نو بیا ښه خبره دا ده چې د سینټ د الیکشن نه مخکې اسمبلی ماتې شي، ځکه چې بیا به تا سره کم سے کم دا جواز پاتې چې موږ ووټونه خرڅېدو، سیاستدانان خرڅېدو او دا ټول غله دي، دا دغه هغه زړه وینا به تا سره پاتې شي، نو کم سے کم په هغه بیس باندې به الیکشن کې حصه واخلي. لیکن ګرانو کتونکو داسې ښکاري نه، د عوامو رای هغه د تحریک انصاف باره کې بدل شوې ده. لہذا د دې خبرې امکان راتلونکي الیکشن کې ډېر کم موجود دی چې تحریک انصاف به بیا څه پوزیشن واخلي. ګرانو کتونکو دې سره کې سرخان یوسفزۍ ته اجازت ورکوي. د الله پامان.